دلته تقریبا ټولو مشرانو خبره وکړه چې موږ مذاکرات کول غواړو دا هغه خلکو سره چې د کمو خلکو د وجې دا حالات دي دا یوه ټرایي به پرې بله م وکړو د خپلو د دې مشرانو ځکه چې د جرګې فیصله او دا زمونږ چې کم پارلیمنټیرین دي د ټولو پارټو والا د هغو فیصله هم دغه وه چې کومه لویه جرګه ده د دې نه د یو ورکوټې جرګه بیا جوړه شي چې په هغې کې د هرې ضلعې سیاسي سماجي د هر مکتبه فکر کس نمایندګي هم وي پارلیمنټیرین هم وي او زمونږ قبایلي مشران هم وي نو د دې نه به چې کوم د ستاسو سیاسي اتحاد دی په هره ضلع کې هغه به مشترکه یو کس راکړي یو به زمونږ پارلیمنټیرین شي چې هغه د هرې پارټۍ والا دی او یو به قبایلي مشر دغه چې کوم دي تاسو په 2-3 ورځو کې زه به خپله هم د ټولو مشرانو سره رابطې کوم د دې نه به یو ورکوټې جرګه جوړه کړو د دې خلکو سره خان مرجان حاجي تعلق لږ ډېر دی زما خو ورسره نشته خو دا چې کوم دي د دوی سره به هم دلته به هم جرګه وکړي هغه کمیټي یا هغه سب جرګه او د فیډرل ګورنمنټ او د هغې ادارو سره به یې هم وکړي هلته په وفاق کې یو موقع به دې ته ورکړو د هغې نه بعد چې څنګه هارون رشید به یې خبره وکړه چې حل یې صرف دغه دی چې د دې ځای نه به ځو انشاءالله تعالی په اسلام آباد کې به ورته کینو انشاءالله څوک کم ملګری په دې باندې اتفاق کوي که فرض که د دوی دا جرګه ناکامیابه شوه اسلام آباد ته به ځو ټول به ځو انشاءالله تعالی او بیا به چې کوم دي یا امن راولو یا به په کفن کې راولي بله خبره به پکې نه وي انشاءالله تعالی د دې سره دا خو وشوه جرګه ملاقاتونه او که فرض که په هغې کې کامیابي ونه شوه نو بیا چې کوم دي د اسلام آباد رخ او دا به انشاءالله تعالی زه تاسو ته ښیم دا به ضرور کوو انشاءالله تعالی